الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین و سامعینو، نن بیا د جمعې مبارکې ورځ ده. تېره جمعه د توبې په اهمیت او په ضرورت باندې بیان شوی و. د هغې متعلق یو څو خبرې بیان شوې وې. اوس دې جمعه کې هم په هغې موضوع باندې چې توبه یو اهم شیز دی او در مرګ پورې مونږ ته د توبې دروازه کولاو ده، نو پکار ده چې مونږ د مرګ نه مخکې هر وخت کې توبه طایف کیږو. ولکه بیا داسې حالت مونږ باندې راشي چې هغه حالت د غرغرې وي، هغه حالت د مرګ وي، که مونږ بیا توبې وباسو نو بیا به نه قبلیږي. دې جمعه کې په دې باندې یو څو خبرې ستاسو وړاندې عرض کوم چې بعضې خلک وایي چې توبه یو اهم شیز دی، خو زما توبې ته ډډې نه لګي، زما اراده نه کیږي. وجه څه ده؟ علما د هغې وجه بیانوي چې مونږ په ګناه کې لت پت شوي یو. یو خبرې داسې دي چې مسلمان په هغې باندې سوچ فکر کوي، نو انشاءالله تبارک وتعالی د ده به توبې طرف ته بیا میلان هم کیږي، توجه به هم کیږي. او چې کله توبه وباسي دی به الله ته نږدې بنده جوړ شي. نو هغه یو څو خبرې چې علماو لیکلي دي، صالحانو لیکلي د مسلمان د کامیابۍ لپاره چې دی د ګناه نه په امن شي او توبه طاهب دی وګرځي، یو څو خبرې ستاسو وړاندې ذکر کوم. الله تبارک وتعالی دې ماته د صحیح ویلو، تاسو ته د صحیح اورېدو او بیا مونږ ټولو ته د عمل کولو توفیق دی الله نصیب کړي، زمونږ دپاره د عمل لپاره سبب او ذریعه وګرځي. محترمو، علما لیکي چې ولې د انسان توبې ته زړه نه کیږي. اوله وجه دا ده چې د ګناه د وجې نه کم اثرات راځي، کم نقصانات راځي، مسلمان په هغې باندې سوچ نه کوي. د ګناه د وجې نه 14 نقصانات د انسان په زندګۍ کې په مختلفو حالاتو د ته مخې ته راځي، خو چې کله مسلمان دې باندې سوچ وکړو چې دا اثرات د ګناه د وجې نه راځي، دی به بیا ګناه نه کوي. دویم نمبر دا ده چې دی به د الله نه حیا کوي. کله په ده کې دا صفت پیدا شو چې دی به حیا انسان جوړ شو، د الله نه حیا شروع کړه، دی به توبه طایف کیږي. د الله نه یره، دریم نمبر خبره، د الله نه یره دا زړه کې پکار ده چې د الله عظمت، د الله بړایي زما زړه کې راشي، د دې سره سره به د الله یره دا زړه ته کوشي چې الله یو عظیم ذات دی، یو قدیر ذات دی، قادر ذات دی. هغه که زه ګناه کوم ما رانیولی شي، دغه یره به د انسان زړه کې راشي، دی بیا کامیابیږي، دی بیا الله ته توبه وباسي. خپل نفس باندې
مجاهده کول دا بله خبره علما لیکي چې نفس دا لږ تکلیف کې اچول چې دا نفس ته کنټرول وي د شهواتو نه د ګناهونو نه د هغه څیزونو نه چې دا نفس غواړي او دین او شریعت هغې ته ناجایز وایي نو په دغه خپل نفس باندې به لږ تکلیف تیرای لږ محنت پکای چې دا نفس داسې شي چې تا سورلی په دې باندې شروع ده او تا په هغه په خوله کې واګي اچولي دي او ستا په اختیار باندې دا نفس اوړي راوړي هر طرف ته هله به بیا انسان کامیابیږي او دارنګ محاسبه د خپل نفس خپل نفس سره حساب کول چې او دې کړه څه پیدا شوي سلی کیسه عمر دې دومره تیر شو تا وکړه څه د خپل کامیابۍ سوچ ته څونه کړی دی د خپل کامیابۍ لپاره د څومره اعمال کړي دي د خپل کامیابۍ لپاره د الله څومره رضا کړي دي او زما بیا روزانه یو ورځ د عمر نه کمیږي ماسخوتن کیږي د سبا نه ماسخوتنه پورې ما څومره کارونه د الله د رضا وکړو د خپل خوشحالۍ مې وکړو د آخرت دپاره د جمع کېدو اعمال مې څومره وکړو دا حساب د خپل نفس سره کول دي او دارنګې صحبت د اولیاء اختیارول دي چې انسان مسلمان له نیکانو خلکو سره تعلق شروع کی د نیکانو سره تعلق دا جوړ کی د هغې په مجلسونو کې کینی د هغې سره بیټ اټ کوي او دغه ناسته پاسته دغه تعلق دا بلالچه دی دا د دنیا لپاره نه دی دا صرف په دې بنیاد باندې دی چې دا سړی د الله خوښ بنده دی زه ورسره مینه ساتم شاید چې د دې د وجې نه الله مو وبخي او بل اووم نمبر خبره دا ده چې مسلمان مرګ یاد ساتي مسلمان مرګ یاد ساتي دغه مرګ د وجې نه به دې جګم نه سم رواني دی به چې ما پسې مرګ را روان دی زه به مرم زما مشران وفات شوي دي 100 کاله مخکې دنیا کې چې کم خلک و هغه اوس نشته 100 کاله بعد به بیا دا خلک چې موجود دي دا به هم نه وي نو مانه زم به پکې نه نو ولې بیا د دې لږ وخت دپاره او بیا په هغه 100 کالو نه بعد چې زه نه یم اوس په دې 100 کالو کې دنده د ټول مخلوق پناه کېږي دا شته چې کوم دی نور راځي اوس په دې 100 کالو دننه کې زما څومره وخت تېر شوی دی په دې کې د شپېتو یا د اویاو یا د اتیاو په کالو په عمر کې خلک ځي آیا زما څونه تېر شوی دی مخې د زما پاتې څومره دی نو مانه زه د دې لږ وخت دپاره چې مرګ را پسې را روان دی بیا څه وکړم مرګ به هر وخت یاد ساتي دیو جن عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځان دپاره خادم او نوکر ساتلی و چې ګورې ما د مرګ یاد ساته یادوه ولې چې زما یادي زه به د دنیا د خلکو او د حکومتي کارونو کې مشغول یم مرګ به رانه ایري ما ته مرګ یادوه نو معنا دا ده چې مرګ یادول دا یو عظیم صفت دی نه دا کارونه چې انسان کوي اوس د ګناه د وجې نه کم اثرات د انسان په زندګۍ کې راځي دغه اثرات په هغې باندې سوچ پکار دی چې ما ته څونه نقصان د ګناه د وجې نه رارسي یو د ګناه د وجې نه علما لیکي کتابونو کې د ګناه کولو د وجې نه انسان ته ذلت ملاویږي ځکه د الله نافرمانه دی د الله د رسول نافرمانه دی ګناهګار دی ګناه یې کړې ده دې وجې نه دی ذلیله کېږي خواریږي نو ګناه کولو سره انسان بې عزته کېږي د ګناه کولو سره دویم نمبر خبره دا ده چې د ده د مخ نه چې کوم رونق دی کم هغه تر و تازګي ده د انسان د مخ نه ځي انسان باندې نحوست بیا ښکاري څنګه د اولیاء و بزرګانو نیکانو خلکو په مخ باندې کم سکوني کم رونقي هغه د ګناهګار په مخ باندې نه وي د دې وجې نه د ګناه د وجې نه دا انسان ته دا غلط اثر راځي دشمن سره مقابله کې دی کمزوري کېږي د ګناه د وجې نه دا بل چې کوم دی نو نقصان دی دی بزدله شي دی ګناهګار دی دکې هغه غیرت ایمانی کمزوري کېږي ګناه د وجې نه دومره لوی نقصان راځي چې دشمن مقابل کې به دی کمزوري خپل ځان
د خپل ځان نه په وحشت دهشت او یره کې پروت یار وخت دا د ګناه د وجنه اثر راځي غلط. دارنګه د الله او د الله د بنده منځ کې یو لریواله او یو یرا یو وحشت پیدا کیږي د ګناه د وجنه، دا بل چې کوم نه غلط اثر د انسان په زندګۍ راځي. بل د ګناه د وجنه اهل عیال چې کم دي او بیا د کور خلق چې څومره دي، کو بیبی دا کو بچی دي کو نور داسې د کور کم افراد دي، د دې په مینس کې مینه محبت چې کمیږي دا د ګناه د وجنه کمیږي. کو مینه محبت په خپل مینس کې غواړي ګناه چې کم نه پرېږده. ولې چې ګناه دې پرېښوده د خالق سره به دې مینه پیدا شي، او چې کله د خالق سره مینه پیدا شوه د مخلوق سره به یې مینه بخپل الله پیدا کوي. نو د دې د وجنه دا نقصان راځي. او ظلمت په زړه کې راځي، تیاره زړه کې تیاره راځي، څنګه په مخ تیاره راځي دغه شان په زړه کې تیاره راځي د ګناه د کولو د وجنه. او بل نقصان دا دی چې د کم حسرتونه دي د انسان سیوا کیږي، نه ختمېدو والا حسرتونه افسوسونه چې دا مې کړی وي دا مې کړی وي، ټول رس په دې کې پروت دي، ټول رس په دې خبرو کې دی پروت دي. د دې وجنه دا د ګناه د وجنه راځي. رزق کې کمی راځي، بل مصیبت او تکلیف انسان ته دا ملاویږي. عمر کې بے برکتی راځي، بل مصیبت دا راځي چې کم د اسلام دشمنان خلق دي دا غي سره مشابهت راځي. هر ګناه چې تکه نو د اسلام چې کم دشمنان دی هو په ګناه باندې څه باق نه لري، نو مسلمان چې کله ګناه کوي دی دا غي سره بیا یو شان کیږي. او د شیطان تسلط دا د انسان په زندګۍ باندې راځي، الله په شیطان مسلط کی. نو د وړي ګناه نه غټه د غټه نه بیا طغیانی سرکشي تر دې چې د مکمل له شیطان ملګری شي او کله نه کله عین شیطان نه جوړ شي. د نور خلق بیا دوکه کوي، د نور خلقو د پاره د گمراهۍ سبب هم دا انسان بیا ګرځي. دا ولې د ګناه د وجنه توبه نه وباسي. د زړونو زنګ د ګناه سره سیوا کیږي، زړه زنګ لري، هغه زنګ د ګناه د وجنه راځي. یو ګناه دی وکړه لګ معمولی داغ او زنګ شو، بیا بلا بیا بلا بیا بلا د ګناه چې کوم نه غلط اثر دا شو. نو معنا دا شو چې دا ټول اثرات بد دي، د نیکۍ نه محروم کیږي او دارنګ بل د نیکۍ لذت د زندګۍ نه ختميږي. نو معنا دا شو چې د ګناه د وجنه د انسان په زندګۍ باندې کم اثرات راځي، په دې باندې دې سوچ کې دی او بیا توبې طرف ته بیا مایل کیږي. نو که یو سړی وي چې زما توبې ته زړه نه کیږي، اراده مې نه کیږي، نو دا کم خبرې چې ما بیان کړې په دې خبرو باندې دې سوچ کوي چې آیا دغه اثرات غلط ما باندې راځي، نو ولې بیا کوم؟ اهل الله سره ملګرتیا ولې نه کوم؟ د الله نه حیا ولې نه کوم؟ د الله نه یره ولې نه کوم؟ چې کله چې داسې د انسان کیفیت جوړ شي دی بیا توبې طرف ته د زړه کیږي، نیکو ته د زړه کیږي. او دا توبه د عین یو نیکی ده، الله ته نږدې کیږي. چې کوم انسان توبه وباسله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت ذکر کړی دی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کم سړی چې توبه وباسي دا سیده لکه چې د ګناه کړی نه ده، ګناه نه کړی، دا سیده مور نه پاک پیدا شوی انسان چې څنګه یې دغه شان دی جوړي سچ باندې توبه وباسي. او چې کله انسان د ګناه نه پاک شو صفا شو د الله ولی جوړیږي، دا په توبه باندې جوړیږي. موسی علیہ السلام زمانه کې یو ځوان دی، هغه ګناهونه کوي، هغه جرمونه کوي، خلکو ته تکلیفونه رسوي، ټول خلک داغه نه تنگ دي. خلکو موسی علیہ السلام ته شکایت وکړه چې د ځوان ټول خلک په مخ اغستی دي. خلکو صلاح وکړه د خپل درنا د ورنا د کلی نه وباسو، زنګل ته لاړو، در بدر شو، خلکو روز غلو. الته وته سوچ او فکر راغی چې دا ولې زبار وروتم، ولې د خلکو د غم خادای نه ووتم، ولې خلکو سره تعلق پرې خو که دې عمل باندې مونږ نن هم چې کوم دین عمل وکړو مونږ معاشره هم سمي.
زمونږ هم اکثر په کلو کې خلک ګناهونه کوي، څه کوي، طغیاني، سرکشي، داسې ګناه، هر یو انسان ګناهګار دی دا نه، خو بعضې ګناه داسې ده چې کلم کله بغاوت دی د الله نه، دې بندګانو ته ځان ښیي چې هغه الله دې ما سره څه وکړي چې د هغه الله او د مخلوق په مخ کې دا ګناه کوم. نو چې کله ټول خلکو په جمع باندې د داسې قبیح انسان سره تعلق پرېښودو دی په خپله سمیږي. د هغه ځوان سره خلکو تعلق پرېښودو، لاړو هغه ځوان ځنګل ته، خو خپله هر څه ورته ښکاره شو چې د ګناه د وجې نه زه خلکو پرېښودم، خالق به مې پرېږدي، دا خو مخلوق و چې د مخلوق په خوا کې زما ځای چې کوم دی رک شو، د خالق په خوا کې به بیا زما ځای کله پیدا شي. سوچ فکر یې راغی، سوچ فکر یې شروع کو چې دا ولې. نو دې وجې نه دله هغه توبې طرف ته توفیق ملاویږي او ندامت شرمندګي دای په زړه کې رااله، وایي یا الله زه پښیمانه یم په دې خپل کارونو باندې، الله مخلوق د خپل در نه وباسلم، الله ته مې د خپل در نه مه وباسې، الله ما معاف کړي. جاړي جاړي فریاد کوي الله ما معاف کړي، الله ما معاف کړي، پاک مې کړي، صفا مې کړي، جهنم اور ته د ټینګ کې نه یم الله، الله ما معاف کړي. الله تبارک وتعالی معاف کو او بیا مرګ ولا راغی، وفات شو. الله تبارک وتعالی وحی راولېږله، یا موسی، اے موسی علیہ السلام لاړ شه ځنګل ته لاړ شه، هلته زما یو دوست وفات شوی دی، د هغه جنازه وکړه او خلکو ته مو سره اعلان وکړه چې اے خلکو څوک چې د هغه په جنازه کې شریک شو نو زه هغه ټول د هغې جنازې کولو د وجې نه بخم، ځکه هغه زما دوست دی. ګوره دا جنازې د دوو وجو نه کېږي، کله خلک لاړ شي جنازه کې شامل شي دا سړی ګناهګاري، خلک جرګه جوړه کړي الله دا سړی ګناهګار تعالی راغی، الله چې کوم دی ته ښه مېلمستوب وکړي او معاف کړي. او کله کله داسې چې یو سړی ډېر مؤمن پاک انسان دی، خلک یې جنازه کې راشي شامل شي، د دې جنازې کولو د وجې نه د هغې سړي د وجې نه دا ټول الله معاف کړي، ټول الله معاف کړي. نو دغه ځوان هم داسې و، الله فرمایل چې دې جنازه کې څوک شاملېږي زه یې معاف کوم. ټول خلک په منډه منډه لاړه ځنګل ته چې مونږ د یو د الله ولی جنازه وکړو، مونږ الله وبخي. چې لاړه ګوري څه ګوري، ځوان پروت دی چې ویې کته دا خو هغه ځوان دی چې څو ورځې مخکې مونږ د خپل کلي نه راوباسلی دی او ګناهګار دا څه وشو. موسی علیه السلام د خلکو دا خبره الله ته ورسوله، الله خلق خو دا وایي دا خو هغه ځوان دی کوم ځوان چې دی نه څو ورځې مخکې خلکو راوباسلی و. الله وفرمایل اے موسی دا هغه ځوان دی بېشکه، خو لیکن ته په سچه باندې توبه وباسله او ماته ووایي الله ماته آواز وکړو چې الله توبه وباسم، شرمندګي زه ښکاره کوم، الله زه شرمنده یم، الله زه پښیمانه یم دا کوم عملونه مې کړي دي، الله معاف مې کړې. الله ما معاف کو. مرګ وله راغی، فیصله یې د مرګ وه، د مرګ نه مخکې ورته الله توبه چې کوم دی نو ورکړه، نصیب کړه. الله ما معاف کو او چې معاف شو صفا شو نو زما ولی شو. کم انسان چې بې ګناه کم انسان چې الله ته نږدې د الله چې کوم دی نو ولی. نو دې وجې نه ګناه سره انسان د الله نه لرې کېږي او توبه وباسلو سره الله ته نږدې کېږي. او کله کله داسې موشي، یو ځلې موسی علیه السلام زمانه کې باران نه کېږي، قوم راغی موسی علیه السلام ته وایي الله سوال کول غواړي، باران نشته، مخلوق ټول تنگ دی. موسی علیه السلام یې راځي چې زارۍ ته وځو الله ته توبه وباسو. لوی مجلس لګېدلی دی، خلک موجود دي، الله مونږه معاف کا، الله مونږ معاف کا، باران وکا، تکلیف دی الله. الله تبارک وتعالی وحی راولېږله، اے موسی علیه السلام په دې مجلس کې یو کس دی ګناهګار دی، د هغه د وجې نه باران نه کوم، ستاسو توبه نه قبلوم. هغه سړي ته ووایه چې د مجلس نه بار شي، ستاسو نه جدا شي، تاسو به معاف کړم. موسی علیه السلام اعلان وکړو، اے خلکو تاسو کې یو کس دی ګناهګار د هغه د وجې نه باران نه کېږي،
تکلیف ته الله توبه نه قبلوي هغه سړي ته دا خواست دی چې د دې ځای نه دې وځي. هغه کس په ځان پوه شو چې دا خو لوی شرم راغی. په دغه وخت کې الله ته متوجه شو، پټ پټ په زړه کې الله اوسه پورې دی الله زه پرده کې ساتلی یم، الله خلکو ته نیم رسوا کړي، ګناهګار یم، الله معاف مې کې، اوس مې مه شرموې، الله که زه د دې ځای نه وځم ټول خلک مې ویني شرمېږم، الله معاف مې کې. الله پرده را باندې راواچوي. الله هغه توبه چې په سچ و باندې الله یې قبوله کړه، الله یې توبه قبوله کړه او په دې کې باران شروع شو. اوس د مجلس نه څوک بار شوي نه دي، خلک خو ګوري انتظار کوي چې څوک به بار کېږي، خلک انتظار کوي څوک هم نه دي بار شوي. دا څه وشو؟ خلک هم حیران دي. موسی علیه السلام الله ته الله څوک خو بار شوي نه دي، باران شروع شو، تا خو دا ویلي چې باران اله کوم، توبه اله قبلوم چې څوک بار شي، کم ګناهګار کس دی. الله ورته وفرمیل ای موسی هغه کس ما ته پټ په پټه توبه وباسله، په سچه باندې ما معاف کو، ما معاف کو. او ورته وفرمایل ای موسی د هغې کس د وجې نه ما باران نه کولو، اوس مې چې باران وکم د هغه د وجې نه مې وکړو، یا د هغه د وجې نه باران نه کېدو یا د هغه د وجې نه رحم وشي په ټول خلکو باندې باران وشي. دا د توبې چې کوم دی نو فایده ده، دونه اهمیت والا شیز دی، الله پې دونه خوشحالیږي. موسی علیه السلام ته وفرمایل الله ما ته وښیه. الله ورته وفرمایل نه موسی ما ته ویلي چې اوسه پورې په پرده کې الله تا ساتلم، اوس مې چاته ونه ښیم، مې شرمېزه هغه چاته نه ښیم. نو معنا دا شوه چې توبې سره انسان د الله نږدې بنده جوړیږي. هر یو سړی ما ته مسایل دي، رزق کې سکون نشته، مسلې دي او څه دي، ټول مسایلو حل په دې کې دی چې دې توبه وباسي، په صحیح معنو کې الله ته نږدې شي او دارنګې دې استغفار شروع کړي، الله تبارک وتعالی به ټولې فیصلې د ده په باره کې د خیر کوي. او دا د قرآن خبره ده، دا زما د بل نه ده. نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي ای قوم استغفار شروع کړئ، توبه وباسئ، الله ته رجوع کړئ. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. کله تاسو استغفار شروع کو، الله ته مو توبه وباسله، بخنه مو د الله نه وغوښته، الله به تاسو باندې بارانونه وکړي، فصلونه به وشي، ماحول به مزیدار شي، زناور به خوشحاله شي، انسانان به خوشحاله شي، الله به بچی درکړي، الله به مال درکړي، الله به باغونه درکړي، الله به روزګار او ترقی هر یو شیز به درکړي، الله به خوشحاله. چې کله خوشحالي الله هر څه ورکوي. نو معنا دا ده چې په دې باندې د الله خوشحالي میلاویږي، په دې باندې د الله رضا میلاویږي، په دې باندې د الله قرب میلاویږي. دې وجې نه دا کمې خبرې ما تاسو ته وکړې، ګورې د علماو خبرې مې تاسو مخې ته کېښودې چې ګورې دغه خبرو باندې سوچ او فکر وکړه، نو انشاءالله ستا به الله طرف ته رجوع او توبې توفیق میلاو شي. کله چې توبه دې وباسله د الله نږدې بنده به جوړ شي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته دا څو خبرې د عمل کولو لپاره د توفیق چې کوم نه موږ لرا کې سبب دی وګرځي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.